47 او 17 نمبر مخرج اخیری مخرج او هغه 15 مقاماتو کې 15 نمبر مقام خیشوم دی. خیشوم معنی ده د پوز نلکه. د خیشوم تعریف هو خرق منجذب من اقصى الانف، دا یو سوری دی منجذب کولو من اقصى الانف د دې سپېږمو په آخر کې. دا د دې اندازه څه ده؟ دا سپېږمۍ د دې ځای نه والی د سپېږمۍ باندې داسې ورتېر شي او د لحاد هغه غوښه چې دا ځوړنده د هغې نه هغه طرف ته 2 سوري راکو شوي دي، د دې ځای نه والی د دې ځای پورې اندازه ده. دا مخرج دونه اوږد دی داسې. د دې نه څه ادا کېږي؟ غنه ادا کېږي. د غنې تعریف دا دی چې دا یو آواز دی د ګنګناهټ. هي صوت اغن شبیه بصوت الغزالة اذا ضاع ولدها. دا د غنې تعریف دی، ګنګناهټ آواز دا په پوزه روځي. دلته د دې غنې نه مطلب اخفا ولا نون دی او اخفا ولا میم دی، لکه ما کان او ام به دا حرف فرعي دی. د دې حرف اصلي ټول ختم شو، حرف فرعي دی. د فرعي بیا وروسته به تعریف کومه. دا یو زیاتي حروف دي، نو د دې تلفظ په لسان نه نون د لسان نه ادا کېږي، خو دې دوران کې د اخفا په دوران کې به دا نون د لسان په ځای خیشوم ته لاړ شي. نیم به د هغه ځای نه ادا کېږي، نیم به د لسان نه. دا شانتې میم به بیا نیم د شفت نه وي او نیم به د خیشوم نه وي. دې غنې کې ډېر بحث دی د غنې اقسام، غنه آني، غنه زماني. غنه زماني بیا په 2 قسمه ده، غنه زماني به طور ذات، غنه زماني به طور صفت. د هغې به بیا په صفاتو کې بیا بحث ووایو.